بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مصنف رحمت الله علیه امام قدوری رحمت الله علیه په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم راوړی دا بیا خطبه ذکر کړی د اوس مخته عبارت ته ګوره. الحمدلله تمام تعریفونه خالص الله د پاره دي، تمام ثنا صفت خالص الله د پاره دي، ټول تعریفونه الله د پاره دي، دسی الله د پاره ربي چې ستون کا د العالمین د ټولو مخلوقاتو رب ستون کی تیل شي، پلون کی تیل شي، غټون کی تیل شي، مورورو غټي پیورځي چوګي نه را غاټ کړه سره سړی ته پاته نه لګي چې زوريږي کی زورا غاټ شول ځون وکس نه پیږي ویلې سورورو الله غټون کا د ترتیب سره ارشي کی الله ترتیب یې خبي ترتیب یې شان شو زکه تل شي رب ستون کا مالک تایل شي مشر تایل شي دځ کی دی ولا اضافت العالمین ته الله تعالی تل شي العالمین دی عالم جمع ده عالم مخلوقات تل شي انسان ولا بیل کائنات تا زنوار بیل کائنات تا اخلاق شانو جماد ولا بیل کائنات ونو بوټ ولا بیل کائنات تا عالمین مراد شو کائنات مخلوقات ولا عاقبت خ انجام حسن العاقبه لون دی سره لیکلی خ انجام لکه هغه جنت تا للمتقین او خلقو د پاره سالانه ډیر ډریدون کی وی والصلاه رحمت وی رحمت کامله دی درود شریف دوی والسلام سلامتی دوی دی الله طرف نه د سلام وی علی رسوله دی الله پر رسول باندې دی الله پر استولی پیغمبر باندې محمدن نامه مبارک محمد دا و آله دی پیغمبر لسم په اولاد باندې هم دی الله رحمت وی و اصحابه دی پیغمبر اسلام په ملګرو باندې هم صحابیونو تل شي اجمعین په ټولو دی الله رحمت وی. قال الشیخ ییدا ماهر سړی شیخ ماهر تیل شي شیخ ټکه چې تکرو شي بډا ته نشیل بلکې دې ځکه مورد چې شي ماهر سړی په علم باندې پوي کاس یعنی قال شیخ من الشیخ الفضیله دا شیخ فضیله صاحب وی الامام چې دا لوی امام الاجل ډیر لوی اجل منه لوی الزاهد ډیر پرهیزګاره دنیا نه ډیر مخړونکا نامای چې د کنیت چې د ابو الحسن دا کنیت ته بن احمد بن محمد بن جعفر د سلسله نسب د البغدادي بغداد لکه المعروف بالقدوري مشهور په قدوري باندې د خالو ته امام قدوري نه یي خدا خو حضرت مصنف رحمت الله علیه خطبه بیان کا خطبه پسې ټول ناوال مصنف سے متا طهارت ولا خبري خیزه کوم څه کله اسلام ته نو تو کنه نه اسلام کې متعلق حکمونه متوجه شو په حکمونو کې کلمه مو یلی دا کنه اخواسی سړیل شي خو کلمې نه بعد اول حکم المنز دا المنز دی د سنه بغیر نه کیږي کنه سړی کا غاټي پلیتې کی وایا غاټي به د سې کی واړی به د سې کی دینه ودون زون سپکې یا بوداس کی یا غسل کی ځکه اوس مصنف صفای ولا بیان والا کروړو کتاب الطهارت دا کتاب د بیان د طهارت کی صفای کی سترای کی پاکی کی الله تعالی متدیو د سوال حکم کړي چې کله سړی په واړی بیو د سې کی قال الله تعالی الله تعالی فرمایي او کتابی په د الله تعالی نامې سره شروع کو برکات د پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اے مسلمانانو اذا قمتم الى الصلاه کله تو سلمنځ کول اراده وکي المنځ ته پوڅي المنس کول غوړی نه المنس خود سینه کیږي هغه د پرول طهارت سله چاته او د سله شي چرنده مل شي سالور اندمونه کینزل شي نه ځکه اول شکل سونو غیر سوینځي سنت طریقې نه د خو فارس خایته تکنه د سواله او د سکه سالور فارس دی اول فرض د فغسل وجوهکم مخونه مو وینځي مخ به پورا کرا وینځي نمبر 2 پس شری فرض و ایدیکم الی المرافق لسونه بو وینځي څنګهلو پوری یعنی سرا دی څنګهلی مو مزه کې څنګهلی ورکی داخلي نمبر 3 پارس شد دینه بعد سوم سحو برؤوسکم سرونو ماس هوا کوي پورا ما سکولیا خبره ک پورانه سولرم ایساد سړی وکی و ارجلکم الی الکعبین سولرم پارس دادا سخپی مو وینځي تر خنګرو پریمانه سرا دی خنګر څخه خنګریا ور کې شامل وي.